بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزتمندو دی الله په توفیق سره به ان شاء الله دا وړوکی اختر را روان دی او 3 تاریخ باندې به ان شاء الله شرعي قانوني اسلامي مقامی کمیټي ان شاء الله په مسجد قاسم علي خان کې کینی ځکه چې په 3 تاریخ باندې به ان شاء الله یو کام دیش روزه مکمل شي که په دې ورځ باندې شهادتونه راغلل نو ان شاء الله په 4 تاریخ باندې به شرعي عید وي او که شهادتونه را نغلل نو بیا به په 5 تاریخ باندې عید وي او موږ به دیش روزه پورا کوو. اوله دا مسله چې کومه مرکزی کمیټي منیب الرحمن چې کومه کمیټي ده د هغې شرعي حیثیت خاصه او ختم شوی موږ په دې باندې مخکې بیان کړی چې شرعي حیثیت یې نه چې د دې نه کله مولانا حسن جان صاحب الله پاک ته قبر د نور نه ډک کړي چې کله هغه استعفا ورکړه هغه وایي چې دا د شریعت په اصولو باندې دا کمیټي نه چلیږي ځکه چې د پښتانو علما کرامو نیکو پښتانو شهادتونه دا نه قبولي نو هغه نه استعفا وکړه په هغه وخت کې د شرعي حکم حیثیت دا ختم شوی خو الحمدلله اوس حکومت طرف نه هم دغه کمیټي ختم شو د ته اختیار چې کوم حکومت ورکړي او دایته واپس واغستو په دې خو د خبرې کولو هیڅ قسم ضرورت نشته. صرف دا سوال مونږ دوی نه کړو منیب الرحمن نه مونږ ویلی و چې حکومت له پکار دی چې منیب الرحمن کمیټي ته نه ختمي منیب الرحمن د ختم کی ځکه منیب الرحمن د ټول لشر د مسلې جړ دغه دی. منیب الرحمن د پښتانو مسلمانانو دیندارو مسلمانانو شهادت نه قبولي چې څوک ورنه په میډیا سوال وکي څو ځله سلیم صفی ته سوال کړی دی نو د دې جواب نه ورکوي چې آیا ته د پښتانو شهادتونه ولې نه قبولوي ولې نه اوري قطعا په دې جواب نه ورکوي په دې خاموشه شي. د دې جواب دا دی د سره چې پښتانه چې کم مسلمانان دي د دیوبند مسلک سره د دې تعلق ته چې کم پښتانو د دیوبند مسلک سره تعلق ته یا اهل حدیث سره تعلق ته د پنيز باندې د سره مسلمانان نه دي او شهادت لپاره گواهی لپاره مسلمان ہونا شرط تا دا جواب دی او دای په میډیا کولی نشي نو خاموش پاتې شو. الحمدلله اوس موږ ته خلاص شو او که نور څوک د په کول باندې د په خبره باندې اخترونه کوي یا روزي ساتي زه خو افسوس کوم په هغه علما کرامو باندې چې دیوبند سره تعلق ته یا اهل حدیث سره تعلق ته چې بیا هم د پسیزي چې هغه دوی ته سره د سره مسلمان نه وي دی داسې تکفیری فرقې سره تعلق ته بهر صورت د خو حیثیت نشته. پاتې شو دا خبره چې حکومت اعلان کړي چې په 5 تاریخ باندې به عید وي او کما ټیکنالوژي په ذریعه سره دوی دا خبره معلومه کړي نو د دې خو هیڅ قسم حیثیت نشته. هر چا ته پته لګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عینی رؤیت چې د شرط ګرځولې چې پسترګو باندې با سپوږمۍ ویني مسلمان هغه نه بعد باختر کیږي روزه بسط په دې کې فائدہ دا دی کومګه د یو کمیټې د لاندې راغلو د سو ساينس دانانو د لاندې د ټیکنالوژي د لاندې راغلو چې هغه کیلنډر جوړي نو اسلام دا غواړي چې نه مسلمان سره د اختیار خپل وي په شریعت کې د خپل اختیار وي اندي تقلید د نه کوي چې یو سړی د کیلنډر جوړ کی تخمینه سره پاندازو سره ګرچې صحیح ولی نه وي خو اسلام وي په دې پسې نه په خپل سترګو وینا سپوږمۍ بیا اختر وکا رمضان روزه وساته نو دا خو شرط دی عینی رؤیت ورته شرط دی. دوی چې کم شرط چې کومه طریقه کار دی دا فواد چودري دا خو د لیونتوب خبرې کوي بالکل د شریعت خلاف د قانون خلاف سړی چې لیونی شي داسې خبرې کوي د طرف ته خو سره خلک د طرف ته رجوع نه کوي. بعضې خلک چې رجوع کوي هغه د اسلام نه خبر وي. اسلام حکم دا دی چې په ټیکنالوژي باندې په کیلنډر باندې به اخترونه نه کوي صرف او صرف صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته چې کله اختر کوي او روزه ساتي نو ګوره بس پګمای به ګوره دې پر شرط ها. علماء احناف لیکي چې دوا کسان چې شهادت ورکی اختر د پاره بیا هم کفی دی خو چا په مخ کې
علماء کرام یو عالم یا مفتی په مخ کې شهادت ورکي نو دغه مفتی دغه عالم ته دا اختیار حاصل دی چې هغه شهادت قبول کی او اعلان وکي د اختر خمخ کې با د مقامی کمیټې سره کرک بنو چرسادا نور سمره نږدې علاقې وزیرستان دغه علاقې چې کبي دي دو به د سره اختر کوو په بنو کې علماء کرام دې ځل اگر چې د بنو علماء کرام ډېر نیک علماء کرام دي د اکابرینو کم جلک چې موږ په کتابونو کې پړو هغه جلک د بنو علماء کرامو کې موږ ته په نظر راځي ډېر نیک ساده او عاجزان راسخ العلم خلق علماء کرام دي خو دې ځل خطا شوي دي نو دوی کمیټي کې نه په 4 تاریخ باندې او ځکه چې 4 تاریخ باندې دوی 29 روزي پوره کیږي اول نه خطا شوي دي نو تر اخره پورې به داسې خطاوي روان وي اگر چې دوی دینه مخکې به د کمیټې سره رابطه کوله کدی کمیټې به اعلان وکړو مفتی شهاب الدین صاحب به اعلان وکړو نو دوی به هم اعلان کوو دغه اعلان په شریعت کې دام جایز دی اختر د پاره یا به وی شهاده علی الشهاده فقهي مسله ده یا به شهاده علی القضاوی یا به خبر مستفیض یا استفاضه دي ته ویل شي چې ډېر خلک په ټلیفون په ذریعہ سره خط په ذریعہ سره وایي چې پېښور کې گویان تیر شول اختر دی نو د بنو خلک د کرک خلک علماء کرام په دې خبر مستفیض باندې اعلان کول شي دا شرعي مسله ده خو دې ځلې علماء کرام د بنو علما خیال دي چې په 4 تاریخ باندې کینی خو عوام به ان شاء الله امید دي چې دا پېښور کې کومه کمیټي ده د په اعلان باندې به اختر کوي او نور سکمره علاقې دي دا په دې باندې ان شاء الله اختر کوي پاتې شو دا خبره چې ځنې خلک د سعودي سره اختر کوي سعودي سره یعنی اختلاف مطالعه ته اعتبار نشته مطالعه چې کومه احناف مسلک دادي چې مشرق کې اختر څوک اعلان وکي په مغرب کې چې کوم ملک ته هغه پاغه اعلان سره اختر کولی شي یعنی اعتبار مطالعه ته اختلاف ته مطالعه ته اعتبار نشته احناف دا مسلک ته خود سعودي اعلان زکه معتبر نه دی چې سعودي د احناف مسلک مطابقه د اخترونو اعلان نه کوي سعودي ولا به هر صورت په هر حال کې کا حالت صحوی کا حالت غیم بھی یعنی کا کوریزی په اسمان کې او کا اسمان صفاوي نو شهادت العدلین چې دوا کسان گواہی ورکي وي دا اختر دی او په رمضان کې چې خبره واحد یو کس گواہی ورکي وي دا رمضان دی سبانه او د احناف مسلک دا دی چې په حالت غیم کې شهادت العدلین خو ټیک دي خو حالت سهو چې وریزي نه وي صفاوي اسمان نو بیا جمع عفیر پکار دی جمع عظیم او جمع عظیم دا دی چې کم مفتی صاحب ته کسان راشي 15 شپږ د تعداد معلوم نه دی مفتی صاحب وایي چې دا 15 یا 10 یا 12 یا 15 کسان چې دي دا ډیر زیات دي دا په دروغو جمع کېدل نشي یو د یو لکه بل د بل لکه بل د بل لکه نو مفتی صاحب ته قاضي صاحب ته کله یقین حاصل شو او ګمان یقین ورته وشو چې دا خلق په دروغو جمع کېدل نشي نو دا جمع عفیر دا غدا پاره جمع عظیم دا نو د اعلان کول شي نو چې کله دغه ځای کې اعلان وشي مفتی شهاب الدین صاحب اعلان وکي نو د سره څومره علاقې د پښتنو دي نور علاقې کرکته بنو دي وزیرستان دي دیر دي پراشینار صدا چې څومره علاقې دي اخو دې دیخوا د ټول په خبره مستفیض باندې د دې علماء کرام چې کله دوی ته اطلاع ملاو شي په نیټ باندې وګوري په ټلیفون باندې اطلاع ورته ملاو شي یقین ورته وشي چې پېښور کې اعلان شوی دی شهادتونه تیر شوی دي نو دوی به اعلان کول شي د شرعي مسله ده او چې نه کوي نو عوام له تکلیف ور کوي نور زینو کې نو عوام به دا دوی دا فیصله خو خاينه په دې باندې خوشاله نه وي نو پکار دي چې د کما اسلامی مقامی او شرعي قانوني کمیټه دا روانه ده د انګريزانو د وخت نه مخکې نه دار روانه ده د کمیټې د اعلان بار صورت کا څوک د کمیټې حکومت د خلاف شو دا جمعات یو ټیم کې بند کړو مسجد یې بند کړو پابندي وا خو بیا الحمدلله علماء کرام په روډونو باندې اجازهتونه واخیستل نو مونږ بیا وی هغه خلک
چې په 3 تاریخ باندې میاشت وویني سپوږمۍ وویني او که بالفرض حکومت داسې کار کړی و چې دغه کمیټۍ ځای بند کړی و یا مفتي صاحب اخوا کړی و نو بیا دې یریږي نه نمبر زمونږ د ټولو علما کرامو تاسو سره شته مونږ سره رابطه وکړئ د روډ په غاړه باندې به انشاءالله ستاسو شهادتونه اخلو چې کله ستاسو شهادتونه معتبر شي نو انشاءالله مونږ به د اختر اعلان کوو او شرعي طریقې سره نو بیا چې کله علما کرامو اعلان وکړي بیا تاسو خدا وایي الله بلا به ګردن مولا بیا مولا ذمہوار دی الحمدلله ستاسو ته هېڅ قسم ګناه نشته چې علما کرامو پسې ځئ نو انشاءالله دنیا کې به انشاءالله کامیابي آخرت کې به کامیابي چې علماو پسې نه ځئ او خپل ته یو طرف ته بل طرف ته په هره خبره کې شرعي خبره کې علماو نه تپوسونه کوي نو په دې خبره کې علماو نه تپوس کوي علما کرام څه وایي په هغې پسې ځه نو انشاءالله اتفاق اتحاد که ځینې ځایونو کې پاکستان کې ځینې ځایونو کې اختر وي او ځینې ځای کې نه وي دغه خبره دغه نه را روانه ده 1400 سال نه را روانه ده داسې خبره نه ده خیر دی خو به هر صورت که څوک وایي چې اختلاف ته ختم شي یو اختر دی چې په پاکستان کې نو د دې دپاره حل یې دا دی چې بیا به علماء دیوبند مسلک ولا یو عالم د کمیټۍ دپاره مشر کړي ځکه چې علماء دیوبند نه بریلیانو ته کفر وایي نه اهل حدیثو ته کفر وایي نه نورو فرقو ته کفر وایي چې هغه کفر ظاهر نه دی هغه تکفیري فرقه د علماء دیوبند نه ده نو هغه لکه دې ځلې چې د رمضان ولا چې کوم اعلان شوی د بریلیانو شهادتونه راغلي وو د هغې په اعلان باندې شوي نو دغه کې تعصب نشته ضد پکې نشته هر ځای نه چې شهادتونه راځي نو دی اوري نو مسله خو مفتي منیب الرحمان جوړه کړې ده چې پښتانو شهادتونه نه اوري نو وجه نه بیانې چې په کومه وجه ته نه اوري نو به هر صورت اختلاف نه بچ کولو دپاره دا د منیب الرحمان ختم شوی دی بله شرعي کمیټې چې جوړه شي هغې مشر د علماء دیوبند کې یو تقوادار عالم دی علماء دیوبند نه والي ځکه چې اکثریت په پاکستان کې د علماء د دیوبند مسلک والا دی نو انشاءالله دغه اختلاف په ختم شي په هر صورت که اختلاف وي او که نه وي هر صورت که باد وي که باران وي او که دغه مسجد قاسم علي خان بند شو بالفضل الله دې نه وکړي تاسو ته به هېڅ قسم مسله نه تاسو ته به د اختر اعلان کېږي خو چې شهادتونه راشي چې هر کله شهادتونه راشل نو تاسو ته به انشاءالله اعلان کېږي ما چې کومې خبرې وکړې فقه حنفي کتابونو نه ما وکړې که چا په دې باندې څه اعتراض وي نو کومنټس کې هغه اعتراض ولیکئ انشاءالله که مونږ خطا شي مونږ به خپلې خبرې نه رجوع کړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین